بسم الله الرحمن الرحیم. د معاملاتو باره کې مونږ خبره کوله. نن په معاملاتو کې ولا خبره مونږ د کمیشن په باره کې کوو. کمیشن باره کې دا مسله یو د سوتو چې کمیشن یو قسم ته داسې مثال ورکړه لکه خپله مزدوري خپله منډه ترړه تو والی وي واغه ته تنه اخا نو که داسې وي چې یو سړی د بل دپاره یو سهولات پیدا کوي او په هغې کې دی د عینه د خپل تکلیف د خپل وخت د خپلې تجربې خپله حصه کټوي نو بیا یې ته کټولی شي. خو په هغې کې مسله دا ده چې یو داسې سړی دی چې د هغه خلکو ته پته نشته دی چې دا کروبوري دی دا دوکاندار دی و دا خامخا مونه کمیشن اخلي نو داسې بغیر د اجازت ته د خلکو نه کمیشن په سمونونو کې نشي کټ کولی. یو سړي یو سامان لاګي و ته ورته ویل چې زه به یې درته راوړم یا هغه درته ویل چې ته یې موله راوړه و ته هغه ته ویلي نه چې بهی زه به یې درته راوړم خو ته به پکې موله خپله ګټه راکوې یا زه به د تورې پوره خبره وکړم زه به تو ته د شی اسان پیدا کړم او ته به موله پکې خپل کمیشن وکوې. نو که ته د هغه دپاره بیا منډه ووهې هم نو بیا پکې ته کمیشن نشې اخیستلی. و که مثلا هغه ته پاته وي چې دا دوکاندار سړی دی دا د خلکو دپاره په پیسو باندې سامانونه راوړي او ته ته یې چې بهی موله یې رایاد کړه موله یې راپیدا کړه نو بیا ولا مالی کې چې ته د هغه نه کمیشن اخیستلی شي خپل حق ترې اخیستی شي. هغه په مختلفو صورتونو کې وي چې ته کومه منډه وسه وهې که مثلا د موبایل استعمال د پکې وشو ټلیفون دې ورته وکړه چا ته خپل تعلقات استعمال کړل یا ته پکې په خپله لوړلې یا هغه کوم سامان چې و هغه یې وړلو په دغو ټولو صورتونو کې ته لپاره بیا کمیشن حلولیږي. خو کمیشن به دومره اخلي چې اغبل سره ظلم زیاتی هم په دا کې نه رسي. نه کوم سړي لري چې سامان وړو دغه څنګه چې دوکان نه رسي او اغبل سم نه رسي. بل علما لیکي چې دواړه طرف له کمیشن اخیستل نه دي صحیح. چې مثلا ته د مو دپاره یو شی راوړې دی مو نه پکې ځان نه کمیشن کاټ کړه او د کوم سړي نه چې دا سودا راوړې وه د هغه نه ځان نه کمیشن کاټ کړه بلکې کمیشن به ته صرف د یوه طرف اخلې یا به د دوکاندار نه اخلې یا به د بل سړي نه چې چا دپاره دی سودا وکړله د هغې نه به اخلې. خیر د هغې علماو نه بیا ټایم په ټایم تپوسونه کول پکار وي. دویم خبره موږ د وسټن د ګیمونو په باره کې کوو. نو که هغه بهن مې پکې یار دی که هغه چې کوم دی که نه لډوګانې په نن ټایم کې راوتلي دي که هغه تین پتي دی که دا شونتې هغه پاک ګیم دی او که دا پلنکو دا وغیره ګیمونه دي د دغو ټولو په باره کې وسټن کې علماو تقریري فتوې په باندې شایع شوي دي هغو د وي چې دا ټول په جوارۍ کې رودرومي خصوصا د هغې یوالو ماداندو چې به کله ته پیسې وګټې نو په ګټه کې هغو نه خپله ګټه اخلي او که تاوان وکړي مکملې پیسې هم نه درومي. حالانکه کې په کاروبار کې په مزدورۍ کې داسې نه کېږي چې که ته تاوان وکړې نو تو کوم نیک دی تو کوم مشر دی هغه د نه په دواړو حصو کې په دواړو طرفونو کې هم تاوان اخلي. کوم شرکت چې وي په شرکت هم دا صورتونه نه دي چې مثلا تاوان به په تو باندې په هر صورت کې رودرومي او دا شونتې که مثلا دا وي چې دا یو بزنس وي یو کاروبار وي نو په کاروبار د اصولو نه مخالف دي او ډېرې خبرې دي په هغې کې چې علما هغې ته ناجایز وي. خو مو لاند حکم تاسو ته بیان کړو چې د دغو شیانو نه ځان ساتل پکار دي. مو د الله په عزت قسم وي چې موږ له خلکو داسې واقعې کړي دي چې د هغو سره د کیسونه په خپله باندې شوي دي چې طبیعي پکې وکړله. دا ښه د ګیمونه د انګریزانو راوښکلي دغې لپاره دي چې د خلکو نه پرې باندې صرف پیسې وهي څه ټایم دپاره بیا تاسو دا شونتې کېږي پیسې به ګټې تو به پرې باندې صرف پر عادتي کړي د هغې نه پس به بیا تاله یو نصفي داسې اغراض دیر کړي چې څومره پیسې یې ګټلي وي د هغې نه زیاتې به پکې کېدې. پرون د هفتې په ورځ باندې ماته یو ملګري خبره کوله وایي چې زموږ ورور پکې دا شونتې 2 لکه روپۍ اچولې وې 50,000 روپۍ ته ویل ډرا کړلې او د بوقیا دویمه ویل ډرا دپاره هغه ویل هلته شرط ورکوي ته ویلې چې ته به دومره ګیم کوې او ویلې چې موږ ورور هغه ګیم پوره کولی وی چې 1.5 لک روپۍ دی هغه نه ګټلې وې. دا شونتې بل کاس و هغه نه 1,60,000 1,65,000 روپۍ پکې والې وې او دا نوره کروړونو والا خبره خو هسې په کوزو خریو کې زموږ په علاقو کې ډېر کې دا کیسونه شوي دي چې 1 کروړ 1.5 کروړ 2 کروړ روپۍ پکې خلکو هغه په یوه شپه باندې بایللي دي. نو د دغو شیانو نه موږ تاسو ځان وساتو خپل بچي ته وساتو څه بزنس څه کاروبار راون کړو. یو سړی ریلی له ویلاړ دی په خپله تنخوا کې بل ته لاس نه نیسي دا انسان بزنس کوي. یو سړی پکوړې خرڅوي یو سړی مثلا پنچرې لګوي یو سړی یو بل کار کوي خو هغه په خپله تنخوا کې بل ته نه دی ویلاړ بلکې چې څومره پیسې روسي د دغه ژبې لره درومي دا بزنس دی دا کاروبار دی. په کاروبار کې الله رب عزت برکات اچوي. په کاردارو چې ته څو پرې موږ کاروبار نه وي شروع کړی چې حلالې مزدورۍ کوو او چې کله مو اعلی کاروبارونه له وباسي نو چې بیا مو دا کوشش وکړو چې په اسلامي اصولو باندې